أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد 24 نمبر آیات ہے. په 24 نمبر آیات کې زجر او رټل ذکر کیږي د منافقینو لپاره. الله تعالی فرمایي افلا يتدبرون القرآن، آیا دوی فکر نه کوي په قرآن کې؟ ام على قلوب اقفالها، یا دوی په زړونو باندې تالی لګېدلې دي چې خبره پکې دننه نه ځي. د دې خلاصه دا ده چې دوی د مخکې د جهاد احکام نازل شو او دوی د جهاد د احکامو نه منکر شو او ډېرو خبرو نور نه مس انکار وکړو. نو اوس خبره دا ده چې دوی قرآن د دې په خبره باندې ځان په یو ول غواړي د قرآن دی راواخلي، د قرآن په حقانیت باندې او ثبوت باندې خبره قرآن کې دنه په خپل بزر دلایل شته دي. د نبی عليه السلام معجزې په دې باندې دلیل لري، تیر آسماني کتابونه په دې باندې دلیل لري چې قرآن صحیح کتاب دی. ناول د قرآن په حقانیت باندې خبر وکي او به د قرآن نه درسته مسله معلومه کې چې قرآن کې د خبره شته کو نشته دی، په اسانه به مسله حل شي. لیکن دوی د سینه کوي او دوی په قرآن کې سوچ نه کوي. ام على قلوب اقفالها، یې په زړونو باندې تالی دي بلکې سوچ به هم نه کوي او تالی په دوانه بشته. نو په دې وجه باندې دوی آسماني دین ته ځان اسې منسوب کوي، خو آسماني دین سره سواسطه پاتې نشو. ان الذين ارتدوا، یقینا هغه کسان چې واپس شوي دي د دین نه، على ادباره بخپلو شاګانو باندې دین یو پیر منلی دی او صحته پوری قبول کړی همو، بیا دغه دین نه بیرته واپس شو. من بعد ما ورسته د هغې نه تبین لهم الهدى، چې ښکاره شوی ورته هدایت. دا دوباره واپسې په داسې صورت کې وشوله چې د نبي علیه السلام معجزې په خپلو سترګو باندې ولیدلې، د قرآن حقانیت او د هغې دلایل په خپلو سترګو ولیدل. په دې باندې یقین راغی چې قرآن صحیح کتاب دی، نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی. خو د دومره تصدیقونو نه او یقین نه وروسته دوی بیا واپس شو دین ارتداد اختیار کړو. نو دا ولې د مرتد شو د دین نه وغوښتل؟ یو وجه دا ده الشیطانو، شیطان سول لهم، ښایسته ښکاره کړل دوی ته پاره دا کفر او بېدیني دوی په ذهنونو کې ښایسته ښکاره کړل. او د شیطان د غټو حربونو حرب هم دقه ده چې تسویل یا تزین دې ته ویل کېږي جوسیس حقیقت ارسن چې ښکاره ورته ښایسته رنګ ورکړي او ښایسته شکل ورکړي. دا مضمون نور ذکر کړل شوی دی، زین الشیطان للناس سوء اعمالهم، دغه سواله ذکر شوی دی. نو خلاصې دا شوه چې د قرآن د حقانیت نه وروسته چې دوی وپېژاندو او بیرته منکر شو. دا په دې وجه باندې چې شیطان دوی ته دا کفر ښایسته ښکاره کړل چې په کفر کې فایدې دي، کافران به نه خوشحاله وي، تجارت به دې پراخه کېږي، دشمنان به دې کمې نه وي. نو کفر صحیح دی، در شیطان وسوسې دي. نو شیطاني وسوسو په وجه باندې دوی دین پرېښودو. واملا لهم، او دې شیطان ورته وعدې د مهلت ورکړي دي. شیطان ته دا وعدې ورکړي دي چې دومره وخت به ژوندی، دومره فایدې به ته حاصلې شي او دومره به عزتمن شي، او مرګ تیار کړی دی چې مرګ خو د سر شته نه، دا په لاره باندې کېږي. نو د اوږدو مودو مهلت اوږدې وعدې ورکول او بد کار ورته ښایسته ښکاره کول، دا کار ورته شیطان کړی دی. د هغې په وجه باندې د خلکو ارتداد کفر اختیار کړی دی. نو بلځې انګریزي د مرتد کېدو دوه اسباب ذکر شو. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. اوس دوی باندې شیطان څنګه غالب شو؟ اول دوی مغلوب شو د شیطان نه، شیطان جواب دی ونه کو، دوی ځان سره خراب کړل. دا ولی نو وجه دار د شیطان د غلبې وجه ده. ذلك د غلبه د شیطان بأنهم بدی وجه ده قالوا چې دوی ویلي وو للذین هغه کسان ته کرهو چې هغې بد ګاڼو ما هغه څه نزل الله چې الله نازل کړي وو. دې نه مراد یهودیان دي. یهودیانو د اسلام سره د مسلمانانو سره سخت دښمني بغض دی. هغوی د خبره ډېره بده ګڼي چې قرآن په مسلمانانو نازل شوی، حالانکه اهل کتاب غټ خلک منګ یو او زموږ مقابل کې د بل قوم ته دا کتاب نازل شي. په دې خبره هغوی پخې دښمنۍ کولې او دا خبره ډېره سخته بده ګڼله. نو دې منافقینو هغوی ته ویلي وو چې سنطیعکم فی بعض الامر، موږ تابعداري کوو ستاسو په بعضې خبرو کې.
بعض خبرو کې نشو منلای هغه کې مشکلات لرو په بعض کې به مو منو والله يعلم اسرارهم والله پیژنې پټ رازونه د دوی د دې خلاصه دا ده چې د دوی باندې د شیطان په دی وجه غالب شو چې دوی د کافرانو سره موحدي وشوي او د کافرانو سره تعاون اعلان کړ تاسو موږ ته بزنی خبرو کې به تعاون کوو د کافرانو سره خاص کر په حالت د جنگ کې د کافرانو سره تعاون کول د نواقصونه دي انسان ایمان په ماتيږي کله چې ایمان مات شي نو شیطان په انسان باندې غالب شي نو بدی باندې شیطان د غلبي وجه دا و چې دوی د کافرانو سره د مرستي وعده کړی وي تاسو تعاون کوو او په بعضي خبرو کې بل سره تعاون کوو اوس دا بعضي خبرې سوي تفسیر باندې په قران ذکر کړی دی چې اصل کې د يهودو مطالبه د منافقینو نه دا و چې ما قران باندې او نبی عليه السلام باندې د سره انکار وکړي چې موږ نه منو او مې په عمل کوي او مې په تصدیق کوي نو منافقین ورته ویل چې ګوره د سینو شو کوله چې ښکارا بغاوت اعلان و چې قرآن نه منو پیغمبر نه منو د مسلمانانو مر تور بزور مالي بمنګ یا مړ کی یا بزور مسلمانانو کی خراب بم کی زمون هډر تعلقات معاملات مسلمانانو سره دغه خراب شي نو بخکارا به دسی کو چې د نبی عليه السلام تایید وکاو منځونو کې بکره کله شریکی او شکرې به مسلمانانو جوړی کړي البته بازده کې تصدیق د قرآن او تصدیق د پیغمبر علیه السلام دا بنک پسره سره به دښمنی سره کو نه پرت پتی کو ښکارا باندې ملګرتیا کو نو په بعض امر نه مراد دا دی چې بس ظاهر پټو خبرو کې بس خبره ناست من کو چې کومې خبرې پټې دي د پیغمبر سره پټه دښمنی د قرآن سره پټه دښمنی په دې کې موږ تاسو تابعداري کوو کم چې ښکارا انکار د ښکارا انکار تاسو تایید باندې نشو کولای ځکه مسلمانانو به موږ ته مشکلات جوړي نو وس دغه موحدین کافرانو سره وي د يهودانو سره وي چې په پټو خبرو کې بس تاسو مرسته من کوو هغه خبرو په وجه باندې دغه کفر په وجه باندې الله تعالی په دې باندې شیطان غالب کو شیطان چې په دې باندې غالب شون د کفر یو تخیسته ښکارا کو نو دوی د فار اوګدو امیدونه بزرنو کې را پیدا کړ او د اغه د وجه نه داخل د دین نه مکمل وخت مرتد شو کافر شو فكيف نسرنګ حال به اذا په هغه وخت توفتهم الملائکه چې وجن دوی لره فرشتي د مرګ فرشتي ورراش يضربون وخب وجوههم مخون ددوي وادبارهم شاغان ددوي در ځنکدن حالات دي او دا تخویب دنیاوی دي چې دغه منافقین خلک چې کله د مسلمانانو سره بخکاره باندې ولاړ دي پټي موحدین کافرانو سره دي کافرانو سره تعاون شته دي هغه سره پټي وعده کړی د بدی خبرو کې سم تعاون کوو دا ظالمان چې کله مړ کیږي د مر پټي کې فرشتي ول راشي نو مخونه بوله هم وي شاګان بوله هم وي دې ځکه چې د مخونو د شاګانو ذکر دي حالانکه وخت ټول بدن ولا وي یو ځای ولا هم نه پریدي د مخونو شاګانو ذکر په دی وجه باندې دی چې د قران په مخالفت کې اول نمبر تندې تروي چې کله قرآني خبره واوریدل شي څوک یې نه مانی تندې تریوش او مخ واړی نو د اول د اثار د انکار په مخ باندې سرګندېږي نو اوله فرشتي د مخ وخي ځنکدن پټیم کې به دا کې دروس اشاره وکړي مخ واړی بل ته اشاره دا مخالفت پټیم کې نو فرشتي بوله د شاګانې خيو نو اول اغاز د وهلو په د مخ او د شانه وشي باقي خدای سه مجرم دی چې کوم ځای وهلکیږي د سزا شو زرګدن پټین کې زرګدن ټینګ به دي د سه وهلکیږي باقي احوال د برزخ ژوندۍ او د آخرت هغه په ورست ذکر کیږي چې سب سره کیږي اوس دغه وهل چې زرګدن کې به هم دې نه ماپ کیږي والکیږي بداوي ولې عام خلکو نه وهلکیږي و ذالک دا وحل دوی چې کوم دي بانهم په دی وجه چې دوی بانهم متبعون په دی وجه دوی تابعداري کړل ما دا حق خبرو اسخط الله چې الله پاکي منی غوسه کیږي ا خبر تابعداري کړل چې کومي خبري الله غوسه کوي الله په قهر کې غوسه بندر راولي او کومي خبري دي نو ګور د کافرانو سره مرسته تعاون کول د الله غوسه کوي او دغه کافرانو ته ویل چې بډې خبرو کې مساسمنو مرسته بسکو دوی مدار په کوپر باندې الله غوسه کیږي او په حالت او کافرانو سره تعاون کول خاص کر په حالت جنگ کې د اسلام په مقابله کې د نواقض ایمان نه دي هم دغه کفر دی ایمان چې کله ما چې سره کافر شي لکه سره چې او داس کړي د خو داس ایمان شو دغه او داس والا کاس توس او داس والا نشي ویل دغه بیا داس ویل کېږي خو داس کړي وو مات شوی د دې د ایمان راوړې دی خو چې کافرانو سره تعاون ثابت شو ایمان مات شو چې کله ایمان مات شو هم د قشته کفر ویل کېږي کافر شو او په کفر باندې الله تعالی غوسه کیږي دغه شان د دوی وعده دا کړی و چې قرآن او د پیغمبر مخالفت کې ومنګه متفق یو
په پټو کارونو کې همدغه کفر دی. په کفر باندې الله غوسه کیږي. نو دوی خلکو هغه خبرې منلې دي چې کوم خبرو باندې الله غوسه کیږي. وکریهو او دوی بد ګڼلي رضوانه رضامندي د الله تعالی، یعنی دوی بد ګڼلي هغه کارونه چې په کوم کارونو باندې الله راضي کیږي، هغه بد ګڼلي په کوم کارونو الله راضي کیږي. د مسلمانانو سره د پیغمبر سره په اخلاص ودرېدل په دې الله راضي کیږي. نو د مسلمانانو سره ودرېدل او د پیغمبر مرسته کول دوی بد ګڼلي او دغه اسباب د رضا او دوی بد وګڼل. قرآن تصدیق کول ښکاره او پټ په دواړو صورتونو کې یو شان منل. د سره ښکاره د خلکو د وجه نه مني او پټې نه مني. نو دغه من الله راضي کېدو د خلکو قرآن ظاهر او باطن کې یو شان ونه مانو. هم دغه هغه خبره وجه دوی بد وګڼله. شکر دا دومره کفریات جمع شونه په احبط اعمالهم، الله تعالی برباد کړی دي عملونه دوی. د نه مکه چې کوم نیک عملونه به هم کړي د کارونه به خم کړي هغه کارونه یې لاړه سره یو ختم شو. ځکه د نیکو اعمالو قبولېدل لپاره ایمان شرط دی. ایمان چې کله مات شي ختم شي اعمال په خپل باندې ختميږي ابي سر خوري. نو دوی اعمال ټول ضایع شو. په دې مسله باندې اتفاق ده چې د کفر سره تعاون کول، کفر خوښول، کفر قانون ته خبر په دې من ایمان پاتېږي او دې باندې ډېر زیات دلایل پیش دي. ام حسب الذين آیا ګمان کی هغه کسان په قلوبهم مرض چې داغه بزرونو کې مرض دي، دینه مراد هم د منافقان دي. ان لا يخرج الله اذغانهم چې الله تعالی برخکارنه کې غپټی کینی دوی. اذغان هغه پټی کینه پټ دشمنو ته ویل کېږي چې ښکارا باندې اظهار نه خوزره داغه د لاس نسخای ډکی. منافقین خیال دا و چې کنه زمنګ دا کینی چې کوم د مسلمانانو سره دي، د الله د کتاب سره دي، د الله د پیغمبر سره دا پټی پاتې شي، هیڅ به خبر نشي. الله تعالی پتاوه طریقه زجر باندې دوی خبرداري ورکو چې تاسو په دې باندې خپويږي چې الله تعالی عالم الغیب دی، په هر څه باندې پويږي. چې په هر څه باندې پويږي نو تاسو دا پټی کینه او پټی دښمنی بس نه راخاره کی د بخانه راخاره کی. نبی علیہ السلام تعالی وی ولو نشاء زمن خو خوي لاریناکهم ما بخودلی وتا دغه منافقان په نخو باندې فلعرفتهم تا په جاندلی به سیماهم په نخو باندې. وګه زمون اراده و چې موږ ته د دې نخي د دې پوره حلیه نوم خاندان هر څه خودري وي هر څه خایو نو دا موږ ته خودري شو خودري متوي. د ګرامر په اصطلاح کې لو داخلي کې په دوه جملو باندې او دا دویمه جملې د نفي د پار راضي په سبب د نشوالي د اولنۍ جملې. نو اوس د ذکر کې د دوه جملې شي ولو نشاء لاریناکهم. دویمه جمله فلعرفتهم بسیماهم. نو فلعرفتهم بسیماهم د نفي د پار الله راغله دي. نو معنی دا شو چې دغه خلک ته ما په نخو باندې خودلی نه دي، ولی ځکه زمون خو خانه د جدات په نخو باندې وخایو. دا معنی شو. دینه پته ولګی چې تا کسان نبی علیہ السلام ته داغه شکل صورت او نوم پوره حلیه خودلې شوی نو. البته نبی علیہ السلام په ایمانی فراست باندې دوی معلومول شو. نو ځکه الله تعالی وی ولا تعرفنهم او تبع خامخو پیجنی نمونه حلیه دا قصې خو د معنی دی خودلی خو تبع بیا هم پیجنی خامخو به پیجنی فی لحن القول فکګور د جبی باندې تا ته د چراکونه پته لګی چې دا منافق دی، دا منافق دی، دا غوی د خبرو د انداز نه به ته پیژنې دا منافق دی. والله یعلم والله پیژنې اعمالکم ساسی عملونه.